د قبایلي ضلع باجوړ ولس په ملک کې د نوي مرکزي حکومت د جوړېدو هرکلی کړی دی او تمه یې څرګنده کړې ده چې نوی وفاقي حکومت به د ملک د ترقۍ او د خلکو د خوشحالۍ لپاره ګټور ګامونه واخلي. سونو اف ام نیټورک سره په خبرو کې د سیمې یو شمېر قبایلي مشرانو، سیاسي، سماجي او کاروباري خلکو ویل چې د وزیر اعظم محمد شهباز شریف په مشرۍ کې جوړ شوی نوی وفاقي حکومت به د ملک د ترقۍ سره ولس ته ورپېښو مهمو ستونزو د مستقل حل لپاره خپل ټول صلاحیتونه په کار راولي. زمونږ معاشي حالات تیر سمو دین 2018 نه کم خراب طرف ته روان دی، نو ان شاء الله چې نواز شریف، شهباز شریف دغه ټول فیملی او مسلم لیگ حکومت بلکې ټول حکومتونه د تخاص ته وزور کی. زمانم شاهد الله د باجوړ اوسیدونکی به اوس چې کوم نوی ګورنمنت جوړ شو، کولیشن ګورنمنت د شهباز شریف د هغې وزیر اعظم شو. الله دې وکړي چې ټول پارټیانې یو اتفاق شي او متحد شي او د عمل چې کوم کرایسس دی، ډېر کرایسس دی په دې ملک کې، ډېر مشکلات دي دا چې کوم د مشکلات نه راوځي. دا کوم ګورنمنت چې جوړ شو په وفاق کې کولیشن ګورنمنت دی او د ټولو توقع دا د ټولو پارټونو چې د ملک په پیدې کې کم ګټور ګامونه دي چې هغه پورته کی او د ملک چې کم کرایسس تیر شولو او یا څومره مالی مشکلات راغلي وو، امید دا ده چې نوی حکومت به د هغې دپاره کوټلي ګامونه واوچت کی او دا مسلې به حل شي. دوی زیاته کړه چې د ملک ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو له پکار دی چې خپل اختلافات ختم کړي او د ملک په ترقۍ او د خلکو په خوشحالۍ او په تیره د ملک د معیشت په ښه والي کې د حکومت ملاتړ وکړي. انوار الله خان، سونو اف ام نیټورک، باجوړ.